د جنت نه محرومه انسانانو کې یو انسان هغه دی کوم انسان چې د خپل ګاونډي دغه د حقوقو خیال نه ساتي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې هغه سړی جنت ته نشي تللی چې دغه د شرونو او د تکلیفونو نه ګاونډي محفوظ نه وي. اوس په دې روایت کې موږ وګورو نو انسان ته دغه د ګاونډي د حقوقو په باره کې خاص تعلیم ورکړی شوی دی او دته دا خبره په نخښه کړی شوی دی چې ته د خپل ګاونډي د حقوقو خیال ساته، ورنه که ته د ګاونډي د حقوقو خیال نه ساتي نو جنت طبیعت لل ستا دپاره نشته. نو د جنت چابي د جنت حصول سرنګي چې ایمان دی، سرنګي چې نور کارونه دي، دغه رنګ به موږ د خپل ایمان حصہ ګڼو، موږ به د ایمان دا تقاضا ګڼو چې موږ د خپل ګاونډي دغه د حق خیال وساتو. بل خبره دا ده چې نبی علیہ السلام وی مسلمان دا په خپل مینس کې روریان دي، یو مسلمان د بل مسلمان رور دی. نو رورولي دا تقاضا کوي چې ته د بل رور سره احسان وکړي، هغه ته تکلیف نه رسې. بل دا چې دا به موږ د خپل ایمان حصہ ګڼو، ځکه چې الله تعالی د مؤمن صفت دا ذکر کړی دی چې دی په خپل مینس کې صلح ساتي. نو صلح په څه سره راځي؟ په تکلیفونو او په شرونو سره خو نه راځي. صلح په اصلاح کولو سره، بل ته په احسان کولو سره، هغه سره په ښېګړه کولو سره، په دې سره په خپل مینس کې صلح راځي. نو چې صلح موږ په خپل مینس کې راولو د دغه د پاره هغه به موږ دا کوشش کوو چې خپل ګاونډي سره ښایسته اخلاق وساتو، د سره سره چې کوم نور مسلمانان مي د هغوی سره هم ښایسته سلوک کوو، خو د ګاونډي حق په مقابله د بل عام مسلمان کې هغه په موږ باندې ډېر زیات